بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدقت يا رب العالمين. هذا سيدنا موسى كلم الله عليه الصلاة والسلام تهوي واقع شروع موسى عليه الصلاة والسلام چکر فرعون دربار دراغی او اغسر مکالمه شروع شوا مقوم دا قدیمانس کیوی قال فرعون وما رب العالمين فرعون وردوی وما رب العالمين استاد رب تقوس بما سره وبما نه وما رب العالمين استاد رب سشید دا دې سشید وګوره موسی عليه السلام جواب ورکاو قال هو موسی عليه السلام رب السماوات والارض رب زما چې دی هغه رب دې تربیت کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې اختیارمند د اسمانونو او د ځمکې دی و ما بینهم او هغه چې په منځ دی کې ان کنتم موقنین که چرته تاسو یقین ساتئ که ستاسو یقین وي نو دا خبره اوره موسی علیه السلام ورته وایي زما رب هغه دی چې هغه د اسمانونو او د ځمکې دا خالق. فرعون په جواب کې قال لمن حوله قال هو فرعون لمن هغه چاته حوله چې غیر چا پیدا دنو الا تستمعون آیا تاسو اورئ دا خبره تاسو اورئ دي دا باندې ورته اصل چې موږ دا خبره مولور دا دسو وي ها اوس ګور دا ولې دا ځکه دا وی چې د تاسو کو د الله رب العزت د ذات او موسی علیہ السلام جواب ورکړ په صفاتو سره نو کله په منطق باندې ویل کویدا چې ما تاسو په ما هو سره کولې ما ته ویل کړه چې په منطق تاسو کې چې دا انسان څه شي او یو کس دوی چې دا یو حیوان دی او خندیدونکی نو دې تعبیر کو چې انسان ما هو هغه دا یو حیوان واحد غلط جواب ورکړ دلته د ماهیت تاسو چې اصلیت ماهیت طرف څخه موسی علیہ السلام جواب ورکړ په صفات سره بیا موسی علیہ السلام چې صرف ثانا قال او موسی علیہ السلام ربكم رب تاسو ورب آبائكم الاولين او رب تاسو ربانو تاسو چې کوم یادې کونه دا غیر په چې دا الله رب العزت چې دا تاسو رب دی او دا د غیب رب اوس دې ورته جواب کې وای چې قال بیا ورته وای قال ان رسولکم ورته وای چې نو وګورئ کې قال فرعون وای ان رسولکم یقینا دا پیغمبر تاسو الذي هغه پیغمبر ارسل چې را لېږل شوی الیکم تاسو طرف ته مجنون دا خو د لیوانونه دا خو د لیوانونه د زړه تاسو د ذات کوم او د صفات بیانې موسی علیہ السلام بیا په صفاتو کې جواب ورکړ قال او فرمایل موسی علیہ السلام رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب هغه رب د مشرق او د مغرب دی وما بينهما هغه چې په منځ د غدوارو کې دي ان کنتم تعقلون که چېرته تاسو د عقل نه کار اخلئ اے فرعون کدی عقل کار کوي نو دا رب چې دا د مشرق او د مغرب دی د جنوب او د شمال دی او ما بین چې دی اوس دوی موسی علیہ السلام په جواب په سبا دی ورکو په صفاتو سره الان کې هغه تاسو د ځان کوم ځکه چې ان ربي لا يحاط عليه به علما چې په الله رب العزت باندې دا په ذات باندې علم احاطه نشي کوي هغه نشي راګي الله ذات چې
دا هغه په ځان کې چې دی علم چې دی هغه حتی نشي کولی هغه نشي راټینګولی د دې وجې حدیث کې راځي وایي تاسو سوچ کوئ په صفاتو د الله تعالی کې د الله په ذات کې سوچ مه کوئ بیا به ګمراه شي بل خوا بل خوا وځي نو قال لئن اتخذت اوس ورته فرعون دمکي ورکړي نو زورور کسي هغه ته چې ته سمه خبره وکړي ته دې دا مسله داسې ده نو روپۍ خو به درته په مخامخ کنځلې منځلې وي ډب به درکړي دغه نه کوي نو بیا به ورپسې په شا کیسېږي چې دا مړه دلته اوس ته ورشه دا بلا فلسفې ورپسې جوړي نو قال ده ورته وویل لئن اتخذت وی که چرته تا ونیسو موسی علیه السلام دوی الها غیري بل معبود لره بل خدای لره زمانه ما سوال بل خدای ونیسو لاجعلنک نو یقینا وبګرځوم تا لره من المسجونین د قیدیانو کې ته به ورواچوم پیرخانې ته هغې نه به دې وګرځو قال وفرمایل ورته موسی علیه السلام اولو جئتک اگر که زه راته کوم بشیء مبین په پروګرام ښکاره سره اگر که ښکاره سیز درله راوړم معجزات راوړم بل ته به بیا ما جین ته ورکړي بیا به سمه خبره ته نه مانې ته به حق طرف ته نه راځې ده ورته وي فرعون ورته وي قال وویل فرعون فأتي راته وکړه به په دغه معجزاتو سره دغه څه پروګرام چې ستا چې څه معجزات دي نښې دي دغه راوړه ښه ان كنت من الصادقین که چېرته یې ته د رښتونو نه د رښتونو نه نو بیا ته دغه څه دا پروګرام دې راوړه دانیال سبق ته دغه څه چې دي نو دا راوړه دا ته موږ ته وښایه که نه تا سره څه دي تا سره څه معجزې نو که ته رښتونې یې راوړه فالقى عصاه موسی علیه السلام چې دی وغورځول امسا یې وغورځول ټوټه یې وغورځول فاذا هي بس اچانک هغه ثعبان مبین خامار شو ښکاره اجدها دې جوړه شوه ښکاره ونزع یده او راوی باس لاس لرا فاذا هي بس اچانک بیضاون بس اچانک دغه لاس بیضاون تک سپین و پړکېدون کې و للناظرین د کتونکي دپاره موسی علیه السلام په طرف کې لاس دننه کړ چې رابار به کا به پړکېدو ډېر زیاته رڼا به یې کولې او دغه شان اجدها یې ورووړل مفسرین لیکي چې د فرعون تخت چې دا به داسې ډک کولې او د سر د پاسه به تاج یې اعلی چې څنګه او بیا په هغې باندې به کرسۍ وه په هغې باندې فرعون ناست و موسی علیه السلام چې څنګه د امسا ګزار کړله په دربار کې اوس خبره جوړه اجدها دې جوړه شوه نو د فرعون طرف ته روانه شوه نو دا ټول خلک چې دا تتر بتر شو خو د دربار نه ونه تښتېده یعنې د فرعون چې دا ډېر زیات ناري څوک سیټونه د ټول لاړې یو خوا بل خوا او د دربار نه بارونه او فرعون خپله د تخت نه راپرېوت او کوسۍ پې د پاسه چې کله بیا موسی علیه السلام دغه امسا راوچته کړله نو قال وویل د فرعون للملئ مشرانو د قوم ته مشرانو ته وي مدد خپل ته وي حوله چې ګیر چاپېره د ده نو ان هذا لساحر علیم ځان یې په نه راوسته ان هذا یقینا دا چې دا لساحر علیم دا خو جادوګر ماهر دی ماهر جادوګر دی پوهه دی ډېر زیات پوهه دی په جادوګر د مهارت حاصل دی ګوره نو یریدو اراده لري په دې جادو سره دې څه اراده په جادو سره دا چې خپل ارادې څوک به پیسې دي څوک څه کوي څوک څه کوي یریدو دې اراده لري ان یخرجکم چې وباسي تاسو لره من ارضکم د ځمکې ستاسو نه بسحره په دې جادو سره فماذا تأمرون نو تاسو څه مشوره راکوئ ماته تاسو څه حکم کوئ دا چې خپل ټولګي کنه د شیطانانو ټولګي دا پکې وایي چې کوم کس چغلخور وي چغلخور بابا دا خپل باباګان چې کوم هغه بابا سره به ګرځي چې هم چغلخور چې کوم داسې کس په معاشره کې چې چرسي هغه ځان د چرسیانو اډه جوړه کړي دا چې خپل هغه ارامیانو ته وایي چې ستاسو څه مشوره راکوئ هغې ورته لږ مهلت وایي خبره دا ده وایي دې په جادو سره اراده لري چې تاسو د ځمکې نه وباسي په جادو سره دا ممکنه ده په جادو سره ډېر کارونه ممکن دي ته به په خپل کور کې اوسېږي
کور باندې بدل داسې جادو کې الله دې وساتي چې په خپل کور کې بدن یعنی ماته یو کس خبره کوله نوکر دی هغه ماته زما یو عالم یو ورور عالم دی او د عملیات هم کوي وایي زموږ یو ورور هغه واده وکړو چې څنګه دویم مرض دی وایي او لومړی ورته معلوم ځینې خبرې خو داسې بس پوهېږي پرې داسې وایي د هغه په بدن باندې یعنې بس مبالغې راځي او اساني حساب سره وایي خو په بدن باندې داسې اور ولګېده چې بالکل په کټ کې نه ټینګېده خرابېده او وخت تر وخته به کیسې روانېده اوس سبا شه څنګه او په سبا مې خوریانو څنګه تنور بل کړو چې تنور یې بل کړ وایي سړی چې دی نور هم کیسه روانه شو وایي دا انګل یې بس موږ به دغه وایو چې بدن مې نور بس سوځي نور وایي هغه ورور مې پوه شو هغه به عملیات کول وایي هغه ورته وایي جاله زر دا تنور بند کړي تنور یې بند کړي چې تنور هم وکړه په هغې کې چا تعویضونه دا خپل کور به در باندې کیسه به ګډه نن یو کس سر ناست تاسو په خدای کې هغوی موږ چا سره لاړو وایي چا سره تللي وو یو کس تعویض کړو نو هغه زموږ داسې پېژندلو والا دی هغه راته وایي هغه ورته خیر وي موږ ورته ډېر مینت وکړه تعویض یې ورته کوي 23,000 روپۍ دی ورته وایي چې دا ما بله د انګلینډ کس له کړی دی انګلینډ ته تلم 50,000 روپونه مې یو روپۍ هم کمانه دا غشته ای دا غلطه نه یو څه بل څه برایېږي یو روپۍ هم د 50,000 روپونه کمانه دا غشته خو نن درسره دې 23,000 روپۍ ده خلک د یو بل کورونه وایي مه پرېږدې ځان نه پیر بابا له پرېږده نه چې بل بابا له الله دې خیر وکړي خو ډېر زیات خلک په پیسو ایمانونه خپل ایمانونه دې دی دا یې بیا انجام خري بچي هم ټول ګډوډي او سره یو څه بله چې کوم عملیات والا سمې سره کېږي او دلته پیسې وایي البته ته خپله وایي چې دې طرف ته کوشش مه کوه اوس چې چا کړي زموږ علما ورته بیا وایي چې تاسو دا صحیح استعمالوئ غلط یې مه استعمال ځکه عملیات هم یو اعتدال بیا نه کوي دې وکړه نو صحیح یې وایي استعمال کړه ځکه چې خلک بل چا له نه دي هغوی ورته عقیدې ګډوډوي حتی چې او دربارونو عملیات ولا زنا بازارونه په ګرم وي الله رب العزت دې وکړي ډېر بدل قالوا ارجع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مفهوم دی چې کله هغه برنه جاده وینه جادرو با سره شو ګلول شو گویا زما بدن چا تړلی و دا ګلول زما بدن چا تړلی و دا ګلول قالوا نوئل ورته د قومیانو مشرانو ارجح مهلت ورکړه د موسی علیه السلام واخاه ورور دته وضعت او وګرځوا ولېږه په المدائن پس کې په ښارونو کې حاشرین راجمع کړل دا داسې نو دي به هر کار د یهودو ډېر په مشوره به دا یهودو چونکې نو د غټین د عربیانو په مقابله کې یو یهود خو بیا د موسی علیه السلام هغه کیسه دا یوسف علیه السلام ځان منسوبوي موسی علیه السلام قالوا هو ورته ارجح مهلت ورکړه واخاه او ورور دته وبعث في المدائن رور يسوع هارون علیه السلام نو دوه ډرامو ته برابر یو طرف ته هم ډراما بازي ورته وایي ته د خیر کې دواره کې نشته جنګونو مونږ راځي کار راځي دا بیا درته وایي ډرامې په باندې راځي سبب ته د خیر یا ایو چې موږ ته پټي لوګي چې دا وایي نه چې بیا کوم ماشوم پیدا کیږي وایي نه ای چې موږ دا لایبه بیا چې څوک پیدا کیږي راغی لایبه چې هغه څوک اوس د خدای خیر کې دا غوونه بل ته ګیانو نه موسته کوي دا تاسو ته پته دا صرف دنیا کې مختلف ډرامې چلیږي روانه ده مختلفه د دنیا ټول ډرامه ده ټول لوګ د ډرامې روانه اوس ټول ډرامه یعنی د ټولو نه خپل تعلق چې دی هغه د اسرائیل سره د ترکی یعنی ته د دنیا څومره چې ممالک دی یو ځان به منسوب کوي چې زه ایران پسې یو به ځان منسوب کوي چې زه سعودي پسې نو چې هر یو پسې به هغه باندې لعنت دی
ته دغه بلاک یو بلاک بل کې ورته کېږي د خدای قرآن پسې ځان ولې نه ورته شي دا ولې نه وایي چې زه قرآن وایم چې زه تنکي وایم یو چینل یو ځای کې جوړ شي په مکه مکرمه کې او ټول رستاغي صفات دي چې ولیا الله سي ولیا الله سي ولیا د قرآن ټکی دی وایي سلور هغه خلفا او پنځم ورپسې ورځي د اسمان راوښتل دي یو کس په خلنه خلوي چې وایي دغه د خدای کور دی باندې کړی دی یو کس معمولی خبره کړې ده که دا کور ګلور شي نو موږ به پکې وایي افندي او پلانکې موږ به پکې د خپل مهدي اعلان کوو مهدي پټ د هغه د جعلي مهدي په تندر ولګي د هغه څوک به د مهدي اعلان کوي او که کوي هغه سره خبره وکړه ځان مسلمان کړي کیسه داسې روانه نو د یو کار کې به خلک خرج نه کوي بل کې به هم نه کوي ولې پلانکې اعلان کړی او ما ته به بغاوت جوړې کوي درې پکې الله نو یو طرف ته اوچلې دا ټول پټول خلک چې حتی تا چې دا دومره عیسایت دا دومره خلک ځان ته راپاسو دا باندې خو پابندي نشته دا پابندي به تا لګېدلې ده وایي چې ته به دغه نه کړې ته به د عیسی علیه السلام پسې بد راتلوې ته به پیغمبر پسې بد راتلوې خو دا پابندي نشته د دې جواب چا کوي یا به څه کوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کنځلې یو اخوا بله اوچلې ده صبر وکړه ام هارون یا بل څه شي عرب والا هغې چلې چې یهودیان زموږ د تره زامن دي و د نر زامن دا هم راکوزه پولسي کیسه روانه ده هغې په دې باندې چلې یو ته ځان نږدې کوي بل ته په حقیقت کې ټول د یو تعلیم خوراک او په مسلمانۍ کې بیا په یو تعلیم نه راوړي دواړو طرف ته ډرامې روانې ځکه چې مسلمانان دا د ډرامو شکار دا اوس صرف ډرامو پسې دي دا اوس کتاب پسې نه دي چې اصل تاریخ څه دی اصل حقیقت چې دا دواړه ډرامو پسې روان دي یو هم ورته ډرامه را شروع کړې ده او بله یو خپل قوم په ډرامه اخته کړې دی او بل چې ټوله دنیا په ډرامه اخته کړې الله رب العزت دې او یو موږ یو چې موږ بیا د هغه ډرامو شکار د حقیقت شکار کېږو نو دا حربي او د غیر حربي کافر ترمنځ فرق وشو چې کوم کافر ما سره جګړه نه کوي نو زه هغه سره جګړه کوم او چې کوم ما سره جګړه کوي د هغه سره خلاف ودرېږم نه هغه سره بغیر کېناستم دا منصوبې روانې مختلفې د اسلام خلاف نور د خدای پاک دا ګوره طریقه ده دا مه وایه تلک دا د خدای پاک سنت الله دی طریقه ده چې خدای پاک د دې خلکو دپاره کوم وخت مقرره کړی هغې د برزي هغې کې شک نشته خو دا سرزش مختلفې لوبې روانې یأتوک چې راتګ به کوي تا ته بکل ساحر سحار علیم دا زمونږ دا نیکان ورته څومره خوشحاله دي دوی حکومت به راځي د نیابو پرې هغې به ډوبې رسبانې چې ورې بمباري پرې وکړه چې نه موږ په دې منصوبه کې ټول یو یو دا تاسو مسلمانان یې چې په خپلو کې تقسیم دي ووټ هم ولې مسلمان پکې ووټ ورکړو او دا تاسو مسلمانان یې چې خپلو کې یو بل ته پرېوان کې لاس وراچولې دي موږ ټول یو مسلمانان د الله دې یو په یو کور کې سره مشترک دي پلار د زوی نه زوی د پلار نه ورور د ورور نه ټول یې کیسه ګډه یأتوکا راضی بتا تا بکل راتک کو کی داتا را بشی داتا بکل سحار علیم دا هر قسم جادوگرو علم والا من خوشاد شو یا کنیسا و پلانکه یا سوریه دا کنیسا نجومان شو دا شا دلته خلک چې دي پرتګونه نه چې داسې ګرځي څومره جوماتونه ډک دي چې دا دارې پکې هغې پسې به دوی مدرې مرسکوپ اعلان وکړو وروسته پورې خبره صرف د یهودیانو وه او اوس چې دي دوی به عیسایانو سره ټکر کوي اوس به زموږ د مقابلې ورسره به دوی مرز ورپسې هغه ټول لوی فیصدې والا هغه پادریان راجمع کړه کوم چې مشران دا په دنیا ده خو به نور مسلمانانو ته پورې صرف خپل سیاسي صرف خپل هر مسلمان خپل مقصد راټینګ کړی چې ما ته یو ګټه نه الله دې منظور کړي فجمع السحرة بس راجمع کړي شو ساحران راجمع کړي شو ساحران لمیقات په هغه ورځ باندې په هغه وخت باندې هغه مودې ته یوم معلوم په هغه ورځ معلومه باندې الله رب العزت فرمایي دي داسې وکړو چې دا ساحران راجمع شو په جمع السحرة بس جمع کړي شو د مجهول صيغه دا ساحران لمیقات یوم معلوم په هغه وخت مقرره په هغه ورځ معلومه
قال فرعون هو الفرعون وما رب العالمين او سشید استعربهم چې د عالم توای چې د عالم رب دی وما رب العالمين دا سشید رب العالمين قال ورته فرمایي موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وما وحبت حقصر بینهما چې په منځ دی کې دي ان کنتم مؤمنین کچرته یې تاسو یقین کوونکی قال هو الفرعون لمن هبجات حوله چکی چابیر ددنو الا تستمعون آیات ستد خبر اورے قال تاسو ورته خبر قال هو موسی علیہ السلام ربكم رب استاذ ورب آبائكم ورب استاذ دبلر دیکون الاولین درنبنو اے رب استاذ ورب استاذ دان دیکون مذکرو قال هو موسی قال هو فرعون ان رسولكم يقينا پیغمبر استاسو الذي هما ارسل جرادي گلکی شبری الیکم تاسو تا مجنون دلی ونون دی نعوذ بالله من ذلك قال له فرمائے موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب المشرق رب المشرق والمغرب والمغرب وما بينهما او هغه چې په منځ د دې ځوانو کې دي ان کنتم تعقلون کچرته تاسو دا کله کار اخلي ان کنتم تعقلون کچرته تاسو پوهیږئ قال هو ورته فرعون لئن اتخذت كجدتا انسوا الها خدای معبود غیر ما سوا زمانا لاجعلنك نخامخا بوغرتم تعالی من المسجودين لكيدياننا قال هو ورته اولم جئتك قال هو موسی علیہ السلام اولم جئتك اگر کسراتکم کا شيء مبين ويوسف كارسرا قال هو ورته فرعون فقدي راتو به بلغ سرا بلغ معجزات سرا ان كنت كجرتيد من الصادقين درشتنا فالقى عصاه فسوى موسى عليه الصلاه والسلام عصاه مبارك لنا كنت لنا فإذا ينبس أچانك دغه کونټه صوبان مبین یو اجدها خارشوا ونزع يده وراوي باس لاس کرا فإذا هي بيضاء بس أچانك دغه لاس یو بيضاء تسبينو لکیدون کیو للناظرین تبارد کدون کی قال هو فرعون للملئ مشران دقوم دا حوله جیر جابیر ددنو ان هذا چیکنن دا ساحر علیم جادوگر ماهر دی یرید اراده لري ان یخرجکم چوباسی تاسو لرا من ارضکم دزمک استاسونا دستاسو دزمکینا بسحره بجادو سرا فمازا تأمرون بس تاسو سو حکم کوي تاسو سو مشوره لري قالون ویدی توڑ دا جادو بدائی تا سلامات کے میری چکم کس پیزا وقت منس پرسی ریگولر چیدی پاکی قضائی نراولی دا کم چه فاتیمی اوراد دی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ دا چیوی او دا سارے او دا ماسودان چکل پا بیسترو سمدی دا سارے چکل منزو کی او با کل چه ماسودان پا بیسترو سمدی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل طریقې دا اخیری کو سورتونه وی او په لاس باندې بیا د دکانو یو پیر په دکانو باندې موږي بیا د سر د وختونو واخله تر لاندې کم ځای پورې د ستاد لاس رسي هغه پورې په بدن باندې لاس تاخی چې څومره اثرات وي د نظر وي او د جادو وي د بل سوي په چا پسې مګر د قران نه چې مضبوط کلام پرې نشته هغه سره خدای پاک باندې دا مضبوط عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کړی او شرط پکې دا چې پابندي وایي قال هو فرعون للملئ مشران د قوم دا حوله روزا د قوم دا حوله چې جابر ددنو ان هذا یقینا دا موسی علیہ السلام د ساحر جادوگر دی علیم ماهر یرید اراده لري ان یخرجکم جواسی تاسرا من ارضکم تخور استاسنا بسحری بجادو سرا نو بل خو چاته چې دا ډیره خوخه وی ګران وی فماذا تأمرون بس تاسو سې اراده لري تاسو سم مشوره لري څه حکم کوي قالوا ويدي ارجع مهلت ورک موسی علیہ السلام دا واهو د هارون علیہ السلام دا وبعث قريا في المدائن بهاریو کی حاشرین را جمع کون کلرا یاتو براتک بوگیتا دا بكل سحار علیم هر قسم جادوگر ماهر د ټول جادوګرانو ماهران
فجمع السحرة بس راجع مكيشو ساحران دي ميقات باغا وقت مقررة يوم معلوم باغا ورد معلومة باندي